الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله. محترم سامعین کرام، نن زموږ د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم 103 نمبر درس دی او د دې درس موضوع ده جنگي موته. د دې موضوع مختصره خلاصه دا ده چې په اتم کال د هجرت باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3000 صحابه کرام تللی دي او هغه د قیصر روم د فوج خلاف دغه د یو گورنر تحت چې شرحبیل بن عمرو غسانی نومې ده د موتی په علاقه کې چې دا د بلقا د یمن سره نږدې د یو آبادۍ نوم دی او بیت المقدس ته دغه ځای نه د 2 ورځو مسافت دی. په هغه ځای کې یو جنګ شوی دی. دغه جنګ تفصیل او وضاحت هغه دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي لیږلی دی، حارث بن عمیر رضی الله عنه. دته یې خط ورکړی، ویل دا به د بصرا گورنر لی اوسي. په لاره کې د قیصر روم گورنر دی شرحبیل بن عمرو غسانی د بلقا په علاقه باندې هغه گورنر هغه د گرفتار کو د حارث بن عمیر رضی الله عنه او وی تړو او سره ته وهو شهید کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کله د دې اطلاع ملو شو، رسول الله سخت خپه شو او ویلي چې د دې صحابي بدل اخلم او 3000 فوج تیار کو او دغه موتی علاقې ته او د بلقا د علاقې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لخر روان کو. دې ځکه دا خبره قابل وضاحت ده چې دا د سفیر او د قاصد قتل دا ډېر لوی جرم په هغه زمانه کې مو دا وسم ډېر لوی جرم دی. نن سبا هم که تاسو خیال کړئ داسې څه مسلې راشي د نورو ملکونو سره، نو خلک د سفارتخانې ګیراو کوي او سفیر چې دی جلا وطن کوي او د سفیر وجل یا جلا وطن کول دا یو قسمه د هغه قوم نه د هغه ملک نه د نفرت علامت یو. که چېرته سفیر ووجلی شي نو دا قوم سره اعلاني جنګي. نو د رسول الله د سفیر چې ووجلی شو نو په دې باندې رسول الله ډېر خفه شو. دا یو قسمه د دغه گورنر د طرفه مسلمانانو ته اعلاني جنګ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 3000 لخر تیار کو او دای دغه علاقې طرف ته ولېږو. کله چې د لخر رخصتو، نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل د دې لخر مشر به زید بن حارثه رضی الله عنه او هغه ته د دې لخر جنډا ولکړه. بیا رسول الله ویل چې چرته زید بن حارثه شهید شو نو بیا به حضرت جعفری او که جعفر رضی الله عنه شهید شو نو بیا به عبد الله بن رواحه رضی الله عنه. دا صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی نمونه واغسته د مشرۍ لپاره، د فوج د کمان او د قیادت لپاره. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپینه جنډه دوی لور کړه او حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه ته حواله کړه او دا وصیت یې ورته وکړ، ویل په کوم ځای کې چې حارث بن عمیر د زموږ سفیر وجلی شوی دی هغه ځای ته ورشئ او دغه علاقې چې کوم خلک دی اول د اسلام دعوت ورکوي، که اسلام قبول کړي خو ډېره ښه ده. دا ګورئ یو ډېر زبردست سوچ او یو ډېر بهترین میشن دی د اسلام او دغسې د پیغمبر اسلام چې اول د اسلام خبره کوي. دا نه ده چې بس سړی وجلی دی او ډایرکټ ورځئ جنګ شروع کوئ، نه، اول ورشئ د اسلام دعوت ورکوئ. خو که اسلام قبول نه کړو نو بیا د الله نه مدد وغواړئ، د الله په نوم باندې د الله په لاره کې د الله په نصرت سره د کفر خلاف وجنګېږئ. او رسول الله ورته وصیتونه وکړه او ورته ویل وعده خلافي به نه کوئ، خیانت به نه کوئ، ماشومان او زنانه به نه وژنئ، بوډاګان به نه وژنئ، کم خلک چې په ګرجو کې ناست دي عبادتونه کوي هغو ته به څه نه وایې، ونو ته به څه نه وایې، دغسې د هغو چې کوم دغه دي آبادیانی دي هغه به نه نړوئ، صرف د هغې د جنګجو خلکو سره به جنګ وکئ. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیم و دغه خپلو صحابو ته. کله چې د لښکر رسول الله روان کو او الوداع ورته وویل او رخصت یې کو، نو په دې وخت کې عبدالله بن رواحه رضی الله عنه په جړا شو. نو خلکو ته تپوس وکړه چې ته ولې جاړې؟ هغه د خلکو دا خیال و چې دی زموږ نه په دې جدایۍ باندې او په دې تګ باندې چېرته خفه دی او پریشانه دی. نو هغه ویل نه، په دې نه جاړم، په دې جاړم. قرآن کې الله فرمایي وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. تاسو کې هېڅوک هم داسې نشته چې هغه به د جهنم نه تېرېږي، په جهنم به ورځي او دا د رب اټله فیصله ده. ویل په دې خبره جاړم چې دې جهنم ته ورشم نو بیا به ترې واپس کېږو څنګه، یعنې په جهنم به هر څوک ورتېرېږي نو بیا به ترې واپس شي څنګه. او د دې نه مخکې بیا شعرونه وویلې، ډېر داسې د خپلو جذباتو اظهار یې وکړو او د جنګ د میدان ته د عبدالله بن رواحه او د نور ملګري 3000 فوج چې کوم هغه روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره لاړو په ملګرتیا کې سنیة الوداع، کوم چې داسې د مدینې نه د رخصتي ځای او د هغې نه خوا به خلکو میلمانه هم رخصتول او فوج او دا. نو رسول الله تر هغه ځای پورې لاړ او د هغه ځای نه دوی رخصت کړو. د دې نه مخکې چې کله دوی دغه ته ورسېدل، معان نومې علاقه ده چې دا په د اردن یو علاقه ده او د شام په دغه کې په اختیاراتو کې. نو دغه ځای ته چې دوی ورسېده نو پړاو یې واچو. چې پړاو یې واچو نو د دوی چې کومه د اطلاعاتو اداره وه نو هغوی ورته خبر ورکړو چې قیصر روم هغه هرقل چې کوم دی هغه د بلقا په علاقه کې په مآب نومې ځای کې 1 لاک د روم د فوج لښکر را جمع کړی دی او هلته هغوی خپلې خیمې لګولي او کیمپ یې لګولی دی. نو دغه مآب ځای کې
100,000 فوج د هرقل ناست دی او بیا ورته وویلې چې د نور کوم خوشه علاقې دي او د قبایل دي د هغې نه مزید 100,000 فوج هغه هم راجمع شوی دی د دوی په کومک کې. یعنې 100,000 فوج خو د دې روم خپل فوج دی چې دا په دغه ځای کې د بلقا په دې علاقه کې دی، خو 100,000 فوج ورسره د غیر چاپېره علاقو نه نور راجمع شوی دی او هغه هم د دوی ملاتړ دی، نو 2,00,000 فوج شو. چې کله دا اطلاع میلاو شوه نو صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هغه په دې پوزیشن کې نه و چې ګنې دومره لوی جنګ د 2,00,000 فوج مقابله به کېږي، هغه خو صرف د دغه بلقا علاقې ته صرف تلي وو او هلته چې کوم صحابي به طور سفیر شهید شوی و د هغه د پوښتنې دپاره د اسلام د دعوت دپاره او که نه نو د هغه علاقې جنګ و، خو هغه داسې شوه چې د پوره د هرقل چې کوم پاور او کوم طاقت نو د هغې د طرفه یو لوی فوج راجمع شوی دی او د هغې سره جنګ راغی. نو دا یو ډېر مشکل ترینه مرحله وه صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته چې د 30,000 مقابله به د 2,00,000 سره څنګه کېږي. نو په دې کې هغوی خپل منځ کې مشاورت وکړو او په دې خبره باندې بحث وکړو چې اوس څه وکړو، مخکې ورشو که نه واپس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رابطه وکړو او د هغې د تعلیماتو په رڼا کې بیا پیش قدمي وکړو. نو چا خو دا مشوره ورکړه ویل یاره رسول الله ته به خط ولیږو چې دغسې چل دی د 2,00,000 فوج سره زموږ مقابله ده، نو جنګ وکړو که نه واپسي وکړو او که نه رسول الله کېدای شي موږ ته مزید کومک راولېږي، یعنې نور خلک راولېږي. خو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه ورته وویلې چې نه داسې نه کوو، زما د الله په ذات قسم تاسو چې کومې خبرې نه وروسته کېږئ د هغې په طلب کې موږ راوتي موږ خو شهادت دپاره راغلي یو او زموږ خو 2 کامیابۍ دي، یا به شهیدان شو یا دا چې الله به فتح راکړي. نو ویل نه واپس کېږو نه په رسول الله پسې خطونه لیږو، بس مخ په وړاندې باندې ځو، الله رب العالمین به موږ له ګټه راکوي، یا به شهادت یو یا به فتح. بس د هغه په دې مشوره باندې صحابه کرام متفق شو او بیا مخې ته روان شو. دا په دغه معان علاقه کې دوی 2 ورځې تېرې کړي دي. 2 ورځې پس چې کله دوی مخکې روان شو نو مخکې په دې بلقا کې یو کلی دی د هغې نوم دی مشارف، او کله چې هغه مشارف علاقې ته دوی ورسېدل نو هلته یې د دشمن دغه فوج ولید او کوم چې د هرقل د طرفه خیمزن دی د هغې نه وروستو د دشمن نور هم دې ته رانږدې شو او مسلمانان هم دغه د موتي میدان ته ورسېدل او هلته یې خپل کیمپ ولګو او خیمې ولګولې. بیا یې جنګي ترتیب قایم کړو. جنګي ترتیب دا چې په میدان به جنګ کېدو، په دې کې به دا فوج په یونټو کې تقسیم شو، ښی طرف ته به ځان له دسته واګز طرف ته به ځان له وه، وروسته به ځان له وه، مخکې به ځان له وه، د هغې به خپل نومونه بیا به په د هغې کمان کو، بعضې کسان به په هغې باندې تعین شو، د هغې به خپلې جنډې وي. دا ټول ترتیب صحابه کرامو په دغه میدان کې خپل تیار کړ. دې نه وروسته د موتي دا جنګ شروع شو او چې کله شروع شو نو ډېر سخت او تیز جنګ شروع شو چې په دې کې صرف یو طرف ته 3,000 فوج دی او بل طرف ته 2,00,000، خو الله رب العالمین دې 3,000 له استقامت او همت او حوصله ورکړې ده او بل طرف ته هغه 3,00,000 بزدله او بیکاره یریدونکې فوج دی چې د هغې سره مقابله ده. په دې معرکه کې د صحابه کرامو د طرفه چې کوم کمانډر دی زید بن حارثه رضی الله عنه هغه جنډه اخیستې ده او انتهایی په بهادرۍ سره هغه جنګیږي په دې میدان کې تر دې پورې چې دی شهید شو. بې شماره نیزې په ده باندې ولګېدې او د هغې په نتیجه کې دی شهید شو. چې څنګه شهید شو په ځمکه راپرېوتو، حضرت جعفر رضی الله عنه رسول الله ویلي و چې د دې که دی شهید شو نو د نه وروسته به حضرت جعفر نو جعفر رضی الله عنه پر ورمنډه کړه او جنډه یې راوچته کړه او جنګ شروع کړو. انتهایی په بهادرۍ سره او انتهایی په تیزۍ سره دی جنګېده تر دې پورې چې دا جنګ انتهایی ګرم شو، سخت شو، نو دی د خپل اس نه راکوز شو لاندې په دې ځمکه باندې او په دې ځمکه باندې مقابله کوله. په دې کې د ښی لاس کټ شو. چې کله یې لاس کټ شو د جنډه فوراً په دې ګس لاس کې راواغسته او په دې میدان کې مقابلې ته ولاړ دی او مسلسل د جنډۍ اوچته نیولې ده تر دې پورې چې دا ګس لاس یې کټ شو. نو ویل دی ولګېدو د خپل دواړه کټ شوي لاسونه چې د نیمګړي پاتې دي په دې کې د جنډه په دې خپلې سینې پورې راونیوه او د بدن نه وینه روانه وه او د دې وینې په دې مسلسل تویېدلو سره دی راپرېوتو او شهید شو. یا دا چې یو کس وي په د تورې داسې ګزار وکړو چې د ده د وجود 2 ځایه شو او دی شهید شو. دواړه لاسونه یې کټ شوي و. دې وجې نه رسول الله ویل جنت کې ول الله 2 وزرې ورکړي دي چې په هغې باندې په جنت کې الوزي. دې وجې نه د ده لقب دی جعفر طیار یا جعفر ذوالجناحین، هغه جعفر چې هغه الوزي جنت کې او هغه جعفر چې هغه 2 وزرې دي دا ول الله رب العالمین ورکړي. دواړه لاس یې کټ شوي. بیا چې کله دی شهید شو د ده نه وروسته د ده چې دا کم بدن دی په دې میدان جنګ کې صحابه کرامو راوچت کړی دی. ابن عمر رضی الله عنه، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د هغې بیان کړی دی. په یو روایت کې دا دي چې 50 زخمونه په ده باندې لګېدلي، په بل روایت کې دا دي چې نه 50 نه 90 زخمونه د ده په دې وجود باندې صحابو شمارلي دي او په دې کې ټول زخمونه داسې وو چې دا د په سینه لګېدلي، د ملا له طرفه په یو زخم هم نشته. دښمن نه چېرته په شا شوی نه دی، مخامخ ولاړو او په دغه ودرېدو کې ټول زخمونه په دې سینه باندې لګېدلي دي او
لاسونه یې کټ شوي دي او د هغې نه وروسته دی په دغه میدان کې شهید شوی دی. د شهادت نه وروسته عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه لاړو او هغه دغه راواغسته جنډه او داسې لږه پریشاني شانې پرې وه. بیا یې شعرونه ویلي دي د خپلې حوصلې دپاره، خپل ځان له یې ډاډ ورکړی دی او د هغې نه وروسته یې شروع کړې ده. وایي د تره زوی راغی، یو هډوکی یې وله راوړو، داسې د غوښې پخه غوښه یو هډوکی وله ورکړه، ورته ویل ډېر وږی یې دا واله، ویل داسې واغست یو چکې ته یې ولګوه، بیا یې ګزار کړو او بس مسلسل مخکې په میدان کې روان و، جنګېده تر دې پورې چې دی هم شهید شو. نو دا درې واړه کسان دغه شهیدان شو، زید بن حارثه، حضرت جعفر او دغسې عبدالله بن رواحه رضی الله عنهم اجمعین. د درې واړه کسان چې شهیدان شو د دې د شهادت نه وروستو د بنو عجلان یو صحابي دی ثابت بن ارقم رضی الله عنه، د منډه کړه جنډه یې راواغسته او صحابو ته اعلان وکړ، ویې مسلمانانو اوس ځان له سپه سالار وټاکئ او ځان له څوک مشر مقرره کړئ. هغو ورته ویل دا کار ته سر ته ورسوه. یو مطلب خدا کیدای شي چې ته بس دا جنډه دې اوچته کړې ده، بس ته شوې او دا جنډه اوچته وساته. او دویم مطلب دا چې نه ته په یو کس ګوته کېده چې هغه مشر شي. خو هغه ورته معذرت وکړ، ورته ویل نه زه دا نشم کولی، تاسو په خپله باندې دا انتخاب وکړئ. نو صحابه کرامو فیصله وکړه په خالد بن ولید رضی الله عنه باندې او خالد بن ولید جنډه واغسته او یو زبردست پیشقدمي وکړه په دې میدان کې. او دغه د خپلې خولې بیان دی چې د موتې په جنګ کې زما په لاس کې 9 تورې ماتې شوي دي، 9 تورې وي. بیا په اخره کې یو یمني توره وه، بانا په نوم باندې وړه شانې توره، نو وینا زما په لاس کې پاتې شوه او هغه صرف ټینګه شوه، نورې 9 تورې په دغه جنګ کې زما په لاس باندې ماتې شوي. نو تاسو سوچ وکئ چې د خالد بن ولید په شان سړی دی او د هغه په لاس کې 9 تورې ماتېږي، خو دا جنګ به هم یو زور لري. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه باندې اطلاع وشوه. رسول الله په مدینه کې صحابه کرامو ته ورته ویلي چې حضرت زید رضی الله عنه جنډه اوچته کړې وه، نو چې هغه شهید شو، نو دغه زید رضی الله عنه نو د هغه نه وروسته حضرت جعفر رضی الله عنه واغسته، هغه هم شهید شو. بیا عبدالله ابن رواحه واغسته، هغه هم شهید شو. په دې دوران کې د رسول الله سترګې هغه د اوښکو نه ډکې وې او رسول الله خفه په دې خپلو صحابو په دې وفات باندې او د هغوی په دې جدایۍ باندې. بیا رسول الله ویلې چې اوس جنډه د الله په تورو کې یوې تورې اغستې ده، ای الله رب العالمین هغه ته فتحه ورکړه. د سیف من سیوف الله، سیف الله لقب چې میلاو شوی دی حضرت خالد رضی الله عنه ته، نو هغه د دې جنګ په وجه باندې دی د الله توره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته دا لقب ورکړو. د دې نه مخکې دا جنګ په څه ډول باندې شوی دی، مخ په وړاندې حضرت خالد رضی الله عنه څنګه پیشقدمي کړې ده او بیا د دې کې څومره شهیدان شوي دي، څومره د کافرو نه پکې مړي شوي دي او د دې څه اثرات دي په دغه باندې په تاریخ باندې، خصوصا د عیسایانو په خلاف باندې دا جنگ شوی دی. د عیسایانو په خلاف د نورو معرکو دپاره په دې معرکه او په دې جنگ کې څه کردار ادا شوی دی. نو د دې په حوالې سره به انشاءالله بیا روان درس کې خبره کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.